عرض کو چې د فقه مذهب حنفي امتیازات و نبات سبب تاسو د ان شاء الله زکه د سبب پتم نه نن سبا حالت څه بل شانتل اوس به بس د سر خیر غواړي چې خدای قدمه خلم تم حفاظت وکه بس د امام طحاوی رحمت الله علیه په حواله د استاسو نسخو کې خبرې اترې او د ټول د نوي کتابونو مسالې اسانه کړې پخوا په وفاق کې تر کتاب الطهارت شامل و اوس پوینې دوه کتاب دي درې دي څلور دي څو دي طهارت د صلات د حجم د پکې کچې شه دا شامل نصاب شو د کتاب سره ډېر ظلم کیږي امام طحاوی رحمت الله علیه په خپل دور و زمان کې چې دا تاسو وایي چې دی په کوم وخت کې تیر شوی ده او کله وفات شوی ده او څه یې کړي دي او د چا نه څه استفادې کړي د امام طحاوی غور نیکه د یمن نه راغلی ده د یمني ده په اصل کې د یمن خلکو ته رسول الله مبارک دعا کړي بخاری شریف کې براشي خدای د یمن خلکو باندې برکت نازل کړي ایمان و یمان والمعرفت والعلم یمانی او د دین د پر د یمن د خلکو ډېر قرباني په سن 75 کې 77 کې چې روسان افغانستان ته راغلي هم د یمن خلکو ډېر قرباني ورکړي د مشران راغلي د یمن امام طحاوی رحمت الله علیه ته چې طحاوی وای دا یو علاقه ده په مصر کې دی بیا مصر ته دې ته ناقلین وای خلک اوس مثلا ته په پښتونخوا کې اوسېږي او زه چې زم یانوالی ته زم هلته ډېرې بې صحراګانې دي یو سل جریبه ځمکه به راونیسمه نو یو ویل به وباسم حکومت نه به کاغذات اډر والم او هلته به زه خپل ژوند زندګي اختیار دا په نواقلو کې راغلي دلته د یمن نه یمن کې غربت ډېرو او دا طه یو علاقه ده د سمندر سره نږدې ده په مصر کې او کم کلی کې چې دی پاتې کېږي هغې ته به طحطوط ویلې طحطوط دا هغه کلی ده چې په دې کې دی زیږېدلی هم ده د کې پلار نیکه اوسېدلی هم ده او همدلته اوسېده بیا سوال پیدا کېږي چې پیدا شوی د طحطوط په علاقه او کلي کې ده نو بیا خو ورته امام طحطوطي ویل پکار دی نه امام طحاوی او تاسو ته پته ده چې طحطوط د یو کلي نامه وه او طه دا د یو قوم نامه وه او دا قوم ډېر غټ او ډېر لوی وسته به مومندو کې د خویزو یې خو ځان ته وایي مومند ځکه چې مومند غټ قوم ده او خویزي پکې یوه قبیله ده افریدی غټ قوم د باغیرت او باهمت او ترزن قوم دسترخوان والا روټۍ والا د مومندو په شان او ستا تعلق د شلوبر سره ده ته وایې زه افریدی غټ قوم ته چې سړی نسبت کوي په دې خوشحالي نو چونکې طه غټ قوم و طحطوط یو کلی و وړوکی نو د کلي په ځای نسبت قوم ته شوی غټې علاقې غټ قوم او دته ازدیم وایي او دا ازد دام په یمن کې ده نو د هغه ځای نه دوی راغلي دي او بیا دلته آباد شوي دي د دوی شجرې ډېرې غټې دي
د تاریخ په کتابونو کې مورخینو په دې ډېر جوړ باسونه کړي، هغې ته علماوی ضرورت اوس نشته. وفاق والا وایي چې دا به چیړی نه ډېر. د دوی اسم محضه، د دوی اسم لقب، د دوی اسم کنیه، د دوی اسم محضه او د دوی د والد محترم اسم گرامی، د نیکه اسم گرامی او د غور نیکه اسم گرامی. د دې نه ورخواته چې کم اختلاف د په شجره نسب او کې اتفاق د وی هغې سره چیړ چاړ مه کوئ، څه ضرورت یې ډېر نشته. د دې مبارک هستی خپل نوم احمد. تاسو کې دا یاد ساتئ بچیانو چې چا ودونه کړي دي یا یې کوي، اولادونه نه دي شوي یا را روان دي، دا ووایه که الله زوی راته راکړه زه به محمد نامه ورباندې ږدم، زه به احمد نامه ورباندې ږدم، زه به حماد نامه ورباندې ږدم، زه به حمید او محمود او حامد نامه ورباندې ږدم. یاد ساته ها میم دال دا ماده چې په کم نوم کې راغله هغه ډېر مزیدار. محمود، محمد، احمد، حامد، حمید، حماد، ټولو کې ها میم دال شته که نشته؟ شاعر څه وایي؟ وشق له من اسمه لیجله. الله پاک د خپل محبوب نامه د خپل نوم نه جدا کړه، لیجل، چې خپل محبوب ته عزت ورکی، جلال ورکی، کمال ورکی، محبوبیت و مقبولیت و امامت و نبوت و رسالت و ختم نبوت ورکی. فذو العرش محمود، صاحب عرش چې الله داغه محمود ده، او وهذا محمد، او محبوب نامه محمد. احمد هم د رسول الله مبارک نامه ده. محمد د اسم مفعول صیغه په ټول مخلوق کې د ټولو نه زیات ستایلی شوی. تاریخ د چې په کائناتو کې د نبی پاک نه زیات د چا تعریف نه شوی. احمد په ټولو کې زیات دی الله ثنا خوان، د رسول الله نه زیاته ثنا چانه. نو احمد ښه نامه ده، او که لورم پیدا شوه یهب لمن یشاء اناثا ویهبو، نو هغې باندې اول دا ووایه چې زه به په دې باندې عایشه فاطمه نامه ږدم، د رسول الله مبارک لخت جگر د زړه ټوکړه. دویمه وه عایشه نامه به ږدم. تاسو ګورئ چې تاسو سره الله څه کوي. بیا د دوی نامه احمد، لقب یې سیف الاسلام ده، د اسلام توره لکه خالد ابن ولید سیف من سیوف الله غا سیف الله، د ده لقب سیف الاسلام ده. او سیب زور ته د خپل طرف نه سیف الاحناف هم وایي، سیف الاحناف د احنافو تورم ده. او اسم کنیه ابو جعفر ده، د لور او د زوی په نوم باندې یا د پلار نیکه نوم باندې سړی یاد شي. د محدثینو او مورخینو او اصحاب سیرو او د فقهاو ټولو په نسب باندې د والد محترم نامه عمر ده، د نیکه نامه سلامه ده، د غور نیکه نامه سلامه ده. نو امام ابو جعفر سیف الاسلام احمد بن عمر بن سلامه بن مسلمه المصری الطحاوی، ما درته طه د عادی علاقه نامه ده، راغلی د یمن نه دی. یمن کې چې کم د غټ نه غټ قوم عزت ازدیم ورته ویلی کیږي.
دا ولی راغلل د دې مشران دلته دا چې کله یمن کې اسلام و خو یمن کې غربت و فقر و فاقه و د اسلام غټ مرکزونه کم مصر فتح شوی نه و چې کله مصر فتح شو د فتح نه بعد د پلار او نیکه د هغه ځای نه راغلي د فتح نه وروسته دی لا پیدا هم نه و دلته مدرسې ډېرې وې دلته د دین کار ډېر کېده مصر ته راغی او د طه علاقې کې دا غټ قوم کې یو وړه قبیله و طهطوت او د کلي نامه هم دا وه دلته دی دیره شول 321 کې د دی وفات دی کې اتفاق د اختلاف نشته او په سن ولادت کې 4 قوله دي یو مشهور قول چې ابن عساکر نقل کړي او حافظ عماد الدین رحمت الله علیه ابن کثیر چې ورته وایي هغوی چې کوم قول نقل کړی دا 200 یو کم 10 229 د دې سن ولادت یادوي مورخ ابن خلکان یا خلکان او ابن عساکر او ابن کثیر دیتا ترجیم ورکڑی 229 دویم قول 238 سن ولادت وی دریم قول 210 څلورم قول 209 انتہائی ذہینو پا کم عمری کے حفظ وک قبل البلوغ ابتدائی کتابونه ویل بیا د خپل ماماجی سره امام مزنی شافعی سره سبقونه ویل بیا مصر ته یو بل عالم راغی دی هغه محمد نامه و شیخ حنفی بیا د ماماجی درس پرې خو دالته لړ ماما ورته غصه شو ولې ته لاړې هلته بیا ادبه مهمله هغه ورته جي نه بیا ادب یم نه مهمل یم وی نو میانه ولې لاړې زه د ماماجي مې ما زما خوری او زما درس کې وي هغه ورته صاحب ته خو شافعي المسلک یې که نه یو امام مزني په شوافعو کې داسې ده لکه امام محمد په احنافو کې وی ځکه لاړم چې ته یې شافعي که یې درس او تدریس او استفاده کوي له کتابونو د احنافو نه استفاده کوي له کتابونو لکه دې وخت کې غیر مقلدین اکثر استفاده زمون مقلدین او مشایخو نه کوي د حدیثو دوره د تفسیر دوره تکمله دا غټ کتابونه د فنونو او یو ځل ترجمه د خپل شیخانو سره وکړي بلال شي بل طرف کتابونه اکثره زمونږ ګوري دا غټ غټ کتابونه چې احناف ته منسوب مصنفین ویل صاحب ته شافعي خو د شوافیو کتابونه ګوره او ته ټول کتابونه د احناف ګوره نو خدانه ده چې زاول نه حنفي شمه نو چې کله روانېده د ماما ورته زازا محمل به ګرځې اې شی به هم درنه جوړ نشي لکه موږ پښتو کې وایي نه به د دین شي او نه به د سادین شي وی نه به مولا شي او نه به عالم شي چې روانېده وی بس دا د الله خوښه ده نو وړاندې علمي سفر به پرېږدو یو ټکی کله چې د علم وکړ قلم یې اوچت که تصنیفات شروع کړ په خپله زمانه کې علماو د تعریفونه وکړل وکیل مدافع د مذهب حنفي ورته وویلې سیف الاسلام ورته وویلې ترجمان د مذهب حنفي نو بیا راغی د ماماجي قبر ته هغه وفات شوی و وی کاش کې چې ماماجي ته ژوندی وی او نن د زه لیدلی وی چې ما نه څه جوړ شو که نه
په هغه وخت کې چام د احنافو سره مناظره نشوه کوی څوک هم د سره گفتگو ته او خبرو ته نشو کېناستی وایي ماما جي کاش کې چې ته ژوندی وې او نن به ته پته لګېدلی وه خو افسوس چې ته وفات ټیم داسې زر را پوره کېږي یا اله العالمینه